ګرځوي خلکو به وي د اسلام چې دی او د خصوصي طور د پاکستان چې دا په ټوله دنیا کې ګوتې وي. تاسو وکاتو چې په نیوزیلینډ کې څه حالات وشو، نو هغه خلک چې کوم موږ به بدنامولو نن پای خلکو کې زما په خیال چې پس پرده څخه محرکات مخې ته رالو او د دنیا امن ته خطره ده. زما دوستانو ستاسو د 2-3 منټه اخیسته غواړم، تاسو به حوصله نه بایلئ. یقیني وایم چې دا پاکستان به ترقي هله کوي او دا زمونږ کورونه زمونږ مور پلار به هله خوشحالېږي چې دا مخامخ بچیان کم مخې ته ښکاري چې دوی یو سیکنډ ضایع نه کړي. دا میچ مونږ وکوتو او تاسو وکوتو او مونږ ترې زده کړو، یو سیکنډ کو چا به بال کې غفلت کړی نه بل ته وړی دی. دوستانو کو تاسو یو سیکنډ کتاب ته ونه کاتو نو ستاسو نه میدان چا وړي. دومره لوی کمپټیشن دی او مونږ ته دور لوی اهداف پراته دي او دوره لوی مقاصد مخې ته مونږ ته پراته دي چې یقیني تایم چې هر یو کس د چینج ایجنټ دی. هر یو کس په خپل سوشل اکټیویټي غیر چاپیره په چاپیرچل کې یقیني چې نه ستاسو ممبرو ته ضرورت شته، نه ستاسو غټو غټو نسبونو ته ضرورت شته. تاسو کو بهترین انسانان یې او په چاپیرچل کې خپل کردار ادا کوئ او تاسو به وینئ چې په دې علاقه او په دې خاوره باندې به تبدیلي راځي او امن به راځي. او دا مور پلار کور تاسو ته په تمه دي او دې بچیانو له دا وګوره دې زما دې رونله وردی اخیستې دي او هغوی د دونه یو تمه کوي چې دا بچی به زما لویږي. نو کم از کم چې مونږ غیر چاپېره وګورو او مونږ د خپل بچي او د بل بچي فرق ونه کړو او چې چاته کم ځای کې څه مسله ده چې هغه مسله د هغې دپاره له مونږ منډه ووو او مونږ کوشش دا وکړو. مونږ ته چیلنجز دي. یقیني چې زموږ حکومت راغلی په وفاق کې، زموږ حکومت راغلی دی په صوبه کې او د دې نه مخکې حکومتونه شوي دي، د چا نه ګیله نه کوو. یقیني چې ډېرو خلکو له به خپل کوشش کړی خو مونږ هم په ازمیښت کې یو. تر اوسه پورې د امید خبره وه، تر اوسه پورې د خوب خبره وه، اوس د کارکردګۍ خبره ده، اوس د ډیسپلین او د یونټي خبره ده چې آیا ډیسپلین او یونټي په پارټۍ کې دننه په ملک کې دننه په ادارو کې راځي، رایټ پرسن پر د رایټ جاب مخې ته راځي. تاسو ته مونږ ستاسو حق درکولی شو. یقیني کو په دې مقصد کې مونږ کامیاب شو د پاکستان به ترقي وکړي. زما د ورور ګیله وکړه، یقیني دې ته به نه ګورئ چېرې مونږ مخې ته نه شو تللی. سورن سنګ یو عام سړی و، یو عام بابو، عام میډیکل ټیکنیشن و او هغه به خپل بیګ ګرځاو خو چې په هغه کې جوش او په هغه کې جنون و. یقیني چې خان صاحب به د هغه صفت کو چېرې دا سړی کمیټډ دی. تاسو یقیني ټایم کو په تاسو کې جوشي او په تاسو کې ولولئ نو تاریخ په تاسو یادوي. نو انشاءالله تعالی چې د دې ځای نه به تش نه دی. زما بچیانو زما همزولو د دې ځای نه به نن بلکل یو داسې سبق د دې ځای نه مخې ته وړی چې راځه کو غټ غټ کارونه نشم کولی. نو غټ غټ کارونو دپاره خو غیر چاپېره لوی لوی نظریات مخې ته خلکو پیش کړي دي او خپل پروګرام یې تاسو ته ایښی دی چې ستا د اوبه څنګه استعمالي، چې ستا د ونه څنګه استعمالي، چې ستا غیر چاپېره هغه چیلنجز هغه اکنامک ګروت په څنګه مخې ته بوځي. مونږ وګوره زمونږ بچې په مختلفو ادوارو کې په غلطو طریقو سره چې کله مونږ ټیکس سیوا کړی نه زمونږ ډیپسټ په همیشه مونږ به همیشه دغه غټو ملکونو ته مونږ به ورته جولۍ غوړو او مونږ به په خپل بنیادي هغه ضروریات مخې ته بوځو. نو یقیني زما دوستانو تاسو هر یو شی ته ګورئ، که په حکومت وخت کې دننه خبرې دي، که د حکومت وخت نه بار خبرې دي او په کم ځای کې چې میرټ وایلیشن کیږي تاسو به ورته ودرېږئ. یقیني ته هم چې تاسو به وګورئ چې تبدیلي او هغه سکون د در به تاسو ته میلاویږي. نو انشاءالله تعالی دغه معاشي مسایل به الله حل کوي. یقیني ته هم چې هغه خارجي مسایل به الله حل کوي. زموږ ملک ته خارجي مسایل مخې ته دي.